السلام علیکم. د محترم ډي جی آی ایس پی آر د پریس کانفرنس نه پس چې کوم تحریک انصاف او عوامو شدید ریاکشن وکړو، هغې سره د ملک سیاسي ټمپریچر نور ډیر ګرم شو. د دې پس منظر څه دی، د 9 مۍ واقعات د دواړو طرف موقف څه دی، او ولې خلک په دغه بیانیه باندې هغسې یقین نه کوي کوم چې اسټیبلیشمنټ غواړي چې خلک دې په یقین وکړي. د دې پس منظر دا دی چې 9 مۍ واقعه د اسټیبلیشمنټ دا خیال دی چې دا پر ریاست حمله ده، او د تحریک انصاف دا خیال دی چې دا زمون خلاف یو جال جوړ شوی او په جال کې زمونږ ورکران ټریپ کړه، نور کړي د دننه خلکو. دا دوه مواقف دي. بیا د دې خبرې زور په دې واغستو چې ډي جی آی ایس پی آر صاحب وایي چې مونږ د سیاست کې تعلق نشته، خو 80% پریس کانفرنس 20% هغه په سیکیورټي خبرې وکړي او 80% هغه صرف د تحریک انصاف خلاف خبرې وکړي، او د الیکشن او د ډیټا یې ورکړه چې 100% خلکو ولا ووټ ورکړی دی. نو که 100% ووټ ورکړي بیا خو تاسو ته پریشانۍ ضرورت نشته، خو تاسو ته هم پته ده چې تحریک انصاف د 8 فروری باندې کلین سویپ کړی وه، او د فارم 45 په ډیټا باندې 180 سیټونه د قومي اسمبلې او 200 نه سیوا په پنجاب اسمبلې کې ګټلې دي، خو بیا د شپې نتایج چینج شو او فارم 47 باندې ټولې نتیجې بدلې کړې. دغه وجه ده چې انټرنیشنل کمیونټي ریپورټ کړه او اوس په یقین نه کوي دا حکومت چې دی جعلي حکومت دی. نو ډي جی آی ایس پی آر دا پریس کانفرنس دی جعلي حکومت لا یو لیجیټیمیشن ورکولو دپاره دا پریس کانفرنس وکړو. مولانا طاهر القادری ډیر مخکې ویلي، ډاکټر طاهر القادری، چې د شریف خاندان دا کوشش دی چې د فوج نه پنجاب پولیس جوړ کړي. دا د پریس کانفرنس داسې ښکارېده چې دا د مسلم لیگ نون ترجمان اتاتارټ کوي، کو هغه کړی وي نو خلکو به دومره ریاکشن نه ورکړی. بیا پکې دریم یو پوینټ دا راغی چې هغه دا ووایي چې معافي کو غواړي نو مسله به حل شي. مطلب دا دی چې لکه ته وایې چې په ریاست حمله ده، نو چې په ریاست حمله ده دا خو بیا معاف کول نه دي پکار، دوی له خو سخته سزا ورکول پکار دي، خو که په یو معافی باندې هغه معاف کیږي نو د دې مطلب دا دی چې اسلام آباد های کورټ هغه شپږو ججانو کم خط لیکلو چې په مونږ باندې په سیاسي مقدمو کې ډیر زیات دباو دی او د مرزي فیصلې رانه د زور زبردستی ایگزیکټیو او ایجنسیانې علي. نو دا خو بیا د خبره صحیح شوه چې لکه ته دومره غټ د ریاست د حملې مسله په یو معافی باندې ختمه. څلورمه خبره دا ده چې خلک پې ولې یقین نه کوي، په شکوک و شبهات کې دي چې یو کالو شو ډي جی آی ایس پی آر صاحب وایي چې موږ سره ثبوتونه دي، فوټیج دي، هغه عدالتونو ته ورکړي چې دا یو کال کې یاسمین راشد او سنم جاوید او عالیه حمزه داسې زنانه په قید کې دي، د هغې خلاف ثبوتونه ورکړي چې عدالت یې وګوري او دا ټول پانسي کړي چې چا په ریاست حمله کړې ده. خو داسې ثبوتونه کوشتیم نو د هغې یو بل د ثبوتونو پیکیج د تحریک انصاف سره هم دی چې کم نامعلومه افراد په سپینو جامو کې دا کاروايي کړې ده. بله خبره دا ده چې هغوی کم دا معافی والا خبره وکړه، نو چې په ریاست دومره غټه حمله ده نو خلکو په ذهن کې دا دي چې کومو خلکو پریس کانفرنس وکړو نو د هغوی ټول ګناهونه معاف شو، چې کم د جهانګیر ترین سره میلاو شو یا د پرویز خټک سره د ټولې ګناه معاف شوي. معافی کو د غوښتو خبرې نو د هغې ریاکشن د تحریک انصاف لیډرانو ډېر سخت ورکو، او فاروق الوی چې زمون صدر و چې پرون د اډیاله جیل کې عمران خان سره ملاقات وکړو، بار راغی نو هغه یو دوه خبرې وکړي. یو خبره یې دا وکړه چې ته شیشې په کور کې ناسې او په بل کاڼي ولې نو جواب به راځي او بیا به د شیشه ماتیږي. دویمه یې دا وکړه چې تاسو وایئ چې کم پکې د فوج کې دننه خلکو نه غفلت شوی ایله موږ سزا ورکړه، نو ټول فوج له خو دې سزا ورنه کړه، نو د تحریک انصاف کو یو څو کارکنانو نه غلطي شوي نو هغوی له سزا ورکړي، تاسو خو ټول تحریک انصاف تبای ته ورسو، پارټي مو ماته کړه، الیکشن کې مو ته نشان واغستو، ممبرانو الیکشن نشو کولی، داسې خلکو لیډرانو له شکست ورکړ چې چا پیژندم نه، ځکه چې دا د عوام ریاکشن. بیا په جعلي کیسونو کې عمران خان له چې کم سزاګانې ورکړي هغه هم عوام خوښې نه کړي. دا ټولې خبرې دا دي چې بیا جواب به رالی دی خبرو. ډي جی آی ایس پی آر صاحب 2 غنټې او 14 منټه خطاب وکړو، برای راست ټولو چینل یې ښودو، خو چې کله تحریک انصاف دغه کو جواب ورکو نو بیا هغه بلیک آوټ نو په میډیا دومره سخت سنسرشپ لګېدلی دی.
بیا د لیډرانو د دې مافې باره کې ډېر غلط تاثر واغستو او هغې وی چې کو د مافې خبره شروع شوې نو لیست خو ډېر لرې دی. لطیف کوسه وی چې 4 پیرې آئین مات شو او مارشل لاو لګېده، په دې معافي پکار ده. لیاقت بلوچ وی چې تاسو اوس د فیصل مسجد په چت باندې ودرېږئ نو څوک په یقین نه کوي ځکه چې اسټیبلیشمنټ په دې بیانیو باندې ډېر کمزوري شو. د مافې یو لیست په سوشل میډیا چلیدو ما چې تاسو سره شیر کما. د قائد اعظم بابا چې کله د کراچۍ ایرپورټ نه راتلو نو یو خراب امبولانس ولا لېږلی شوی په هغې معافي غوښته پکار دي. جنرال ایوب چې کومو د بابای قوم خور چې وه مادر ملت فاطمه جناه باندې الزام لګولی چې دا د هندوستان ایجنټه ده، په هغې معافي پکار ده چې وشي. بیا د 71 په 70 کې چې کله الیکشن وشو او شیخ مجیب الرحمن له عوامو باری منډیټ ورکو، د هغې منډیټ تاسو توهین وکړو، وی نه منله او ملک 2 ټوټې شو، په هغې معافي پکار وه. بیا په 77 کې چې بوټو صاحب له پانسي ورکړی او عدالتي جعلي فیصله باندې چې کوم اوس قاضي فایزي سوي چې دغه جعلي فیصله وه، په هغې معافي پکار وه. بیا چې جنرال مشرف محسن پاکستان د ایټم بم خالق ډاکټر عبدالقدیر په کور کې بند کو، دغه د معافۍ موقع نه وه. موقع دی بېنظیر چې مړه شوه، دغه د معافۍ موقع نه وه. ډېرې دي د معافۍ موقع. بیا چې رژیم چینج کې یو لیګل حکومت خلاف سازش وشو، دغه د معافۍ موقع نه وه. نو که د مافیانو لیست شروع کو نو ډېر اوږد دی او بیا به دواړو طرف ته نقصان وشي. د دې نه ښه دا ده چې د خپل انا د دې خول نه راوځې. دا فوج زمونږ ډېر مینه ده ورسره، زمونږ بچي دي، زما به روري، زما به پکې وراري، زما به پکې زوی، دغسې به د هر سړي. خو د ځینو خلکو د مشرانو د غلطو پالیسیانو د وجې ټوله اداره بدنام ده. او عمران خان دا ویلي دي چې دا ملک هم زما دی، دا فوج هم زما دی، او زه غواړم چې دا فوج د ډېر مضبوط وي، ځکه چې موږ په داسې خطه کې یو چې جنګونه دي، موږ یو مضبوط فوج پکار دی. خو دا نه چې فوج دې په سیاست کې حصه والي. 4 پیرې مارشالله څه محکمه واپډه نه ده لګولې، آئین دې فوج مات کړی دی او مارشالله یې لګولې. نو حساب کتاب چې د معافۍ راشي، بیا یو ټروت کمیشن جوړول پکار دي او هر سړی د خپل غلطۍ اعتراف وکړي، سیاستدانان دې موکي او اسټیبلیشمنټ دې موکي او عوام ته د هر څه رښتیا کیدي، نو بیا به دا ملک مخکې لاړ شي. موږ د دې ملک ترقي غواړو، هر سړی پریشان دی. زموږ غونته محب وطن چې نه را سره دی وخت کې د ملک کې د اوسېدو پیسې شته، نه د تښتېدو پیسې شته. زموږ خو د بچو مستقبل د دې ملک سره دی. د خدای دپاره په دې ملک باندې رحم وکړئ، د زد نه وځئ او یو 2 قدمه د تحریک انصاف هم وروسته شي او اسټیبلیشمنټ دې وروسته شي، نو هله به دا مسله حل کیږي. امید لرم چې تاسو به د دې پریس کانفرنس نه مخکې او وروسته چې څه شوي د هغې په حقیقت پوه شوي. که پوه شوې نو کمنټ پې وکړئ، لایک وله ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.